دعاګانې ډېر لوی تاثیر لري. زمونږ استاد محترم او د ډېر بیشترو علما او استاد د دې زمانې د غټو مشایخو د دارالعلوم حقانی غټ شیخ حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه موږ ته د درس په دوران کې یو واقعه وویله. واقعه داسې وویله چې زمان موږ معمول دا دی چې موږ تهجد ټیم کې ټوله فیملی پاسو ماشومان واړه ټول موږ چې پاسېدو زما یو ماشومه بچی ده هغه مور ته وایي چې مورې زما نظر کار نه کوي. نو ما ورته وویل دا مخ وینځه دا سترګې ولې وینځه مخ او سترګې ولې وینځلې خو هغې نظر کار نه کوم. نو زه درس ته رالم او خپل ورور ته مې وویل چې دا ته بوځه پېښور ته. نو هغه ماشومه پېښور ته بوتله. 11 بجې څه کم 11 بجې دورانیه ده چې په دې دورانیه کې طالبانو وقفه شوه او شیخ صاحب طالبانو ته وی چې داسې مسله ده زما د بچی نظر ختم شوی دی تاسو دعا وکړئ چې زما د بچی نظر الله واپس کړي. په دغه دورانیه کې دوی د اسپتال نه چوټې شوي دي او چرګانو چوک ورته وایي اوس به ورته بل نوم وایي چېرته یا به ورته بچا خان چوک وایي یا به ورته ولي خان چوک وایي. نو هغې چوک خواته وي چې موږ راورسېدو نو ترې وی چې د ماشومې ما ته وی چې دادا زما سترګو خو کار شروع کړو. ما ورته دا څو دي وي دا 4 دا څو دي دا 3 دا پورې بورډ څه شی دی دا څه شی دی دا. نو شیخ صاحب فرمایل مو ته په کلاس کې چې ما ته تپوس وکړو چې دا څه ټیم دی ماشومې تا ته وویل چې زما نظر کار شروع کړو. وی چې دا داسې 11 بجې ټیم و. وی چې 11 بجې ټیم کې مونږ په طالبانو باندې دوا وکړه. زما عزیزانو دعاګانې تقدیر بدلی. د امام بخاری رحمه الله نظر تله او مور په دعا باندې الله واپس